زما د ایمان او د عقیدې ډیرو معززو حاضرین او مسلمانانو ورونو، دا کوم آیت چې ستاسو د وړاندې ما تلاوت کو او کوم حدیث شریف دې دواړو کې الله جل شانه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا اهمیت بیانای. عبادتونه ډیر دي، الله تعالی د بنده په ذمه یې خدای ته به بنده نږدې کیږي، خو په دې عبادتونو کې دعا یو بهترین عبادت دی. دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د عبادت مغز ویلې، الدعاء مخ العباده، دعا د عبادت مغز دی. او بل حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الدعاء هو العبادہ، دعا کامل عبادت دے. نو دی قرآن کریم دی آیت کی او دی حدیث مبارکہ کی دی دعا اہمیت بیان شوی. صحابہ کرام راغلل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی اقریبون ربنا فنناجی ام بعید فننادی، زمونږ رب نږدې دی چې مونږ پټ پټ راوبلو او که لرې دی چې چغې ورته ووهو. الله دا آیت راولېږه. الله وایي وإذا سألک عبادي، چې کله زما بندګان تا نه تپوس کوي انی په باره زما کې چې زه قریب یم او که بعید یم، لرې یم او که نږدې یم، فإني قریب. الله وایي دې بندګانو ته ووایه چې زه نږدې یم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قبلوم دعا د دعا کوونکي چې کله رانه دعا غواړي، کله هم چې دعا غواړي الله وایي زه قبلوم او آواز اورم. او حدیث شریف کی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی من لم يسأل الله یغضب علی، څوک چې د خدای نه څیزونه نه غواړي خدای ورته غوسه کیږي. دعا عربی لفظ دی، پښتو کې ورته غوښتنه وایي، غوښتل، چا نه څه غوښتل. دا غوښتل دوه قسمه دی، د خالق نه غوښتل او د مخلوق نه غوښتل. دی خالق نه غوښتل او مخلوق نه غوښتلو کې فرق دی، ځمکې او د اسمان. یو دا چې مخلوق نه څه غواړي هغه غوسه کیږي، او خالق نه چې نه غواړي غوسه کیږي. دویم دا دی مخلوق نه غواړي، کله درته مخلوق وایي کاروبار خراب دی ما سره څه نشته، خالق دا نه وایي کاروبار خراب دی ما سره څه نشته. ولله خزائن السماوات والارض، د ځمکې او د اسمانونو ټولې خزانې د خالق سره دي، د هغه په قبضه قدرت کې دي. بیده ملکوت کل شی، دا هر چیز بادشاهي د خدای په قبضه قدرت کې ده، تا ته دا نه وایي ما سره نشته. دریم ورځې د مخلوق نه څه غواړې، څه ضرورت دی د ورځې ورشي، ټیم معلومې دی، ټیم نه بعد به نه ځې دروازه بندېږي. د شپې که ورغلې او دروازه دې ورته ووهله زما دا حاجت دی، نو دروازه درته د شپې نه کولاویږي. او د خالق د رحمتونو او د دعاګانو دروازه د شپې مخلاص او د ورځې مخلاص، بلکې د شپې ښه ورکوي د ورځې د ورکولو نه. صحابی تپوس کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی ایو دعا اسمع یا رسول اللہ، اے دا خدای پیغمبر کم دعا خ قبلیگی او زر قبلیگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی جوف اللیل الاخر و دبر الصلوات المکتوبات، دا فرض و منزلو نرستا او د شپې په آخري حصہ کې دا دعا ښه قبلېږي. دا مخلوق درته د شپې دروازه نه کولاوي، ستا ضرورت نه پوره کوي، او خالق دروازه د شپې هم کولاو دا د ورځې او د شپې ښه قبلوي.
سلورم دا ده چې مخلوق ته بار بار ورځینو غوسه کیږي او خالق له چې څومره ډېر ورځینو خوشحالیږي رضامندي. پنځم دا ده مخلوق دو قسمه غټ خلک او واړه خلک. غټو مالدار سړي له بادشاه له وزیر له ورشي او انتظار ګنټې ګنټې وکړي هغه سره ملاقات وکړي او ورشي هغه وایي څه ضرورت دی ته ورته وایي 10 روپۍ مې پکار دي نو هغه درته غوسه شي چې د خدای بنده وزیرانو نه خلک 10 روپۍ غواړي بادشاه او خلک لوی لوی څیزونه غواړي ته 10 روپو ته مال رالی دا 10 روپۍ خو یو مزدور هم درکولی شو نو هغه نه چې 10 روپۍ غواړي غوسه کېږي. او که یو مزدور دی اړیمار یې هغه له ورشي چې ډېر ضروري کار مې دی در سره وایي څه کار دی هغه له وایي یو 15 لکه روپۍ به راکړې نو هغه درته غوسه کېږي 15 لکه خلک بادشاهانو او وزیرانو نه غواړي ما سره کمه دي. نه بعضې مخلوق نه غټ شی غواړي غوسه کېږي بعضې مخلوق نه ورکوټی شی غواړي غوسه کېږي او خالق نه که ورکوټی غواړي او که لوی دی غواړي هغه درکوي او خوشحالیږي. چې تر دې پورې چې حدیث کې دی د سپلای د پیزار تسمه دې وشلیږي هم د خالق نه غواړه خدای تا نه غواړم بس خالق دروازه درته کولاو ده. نو دعا ډېر اهم ترین عبادت دی او خدای وعده کړې ده چې زه د بنده مؤمن دعا قبلوم. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې خدای ماته د دعا توفیق راکړي بیا پروا نه کوم چې ولې قبوله نه شوه بس د دعا توفیق چې راکړه نو قبلی اسیم قبلی چې زه ځان له ودرولم او دعا را باندې کوي نو دا د دې دلیل دی چې د قبولېدو دروازې مخکې نه خلاصې کړي دي ما سره بیا دا پروا نه تاسو به وایئ موږ خو ډېرې دعاګانې کوو او په سم اندازه باندې نه پوهېږو او چې قبولې نه شوې نو ګورئ یو سړی دعا کوي وایي خدایه ما ته به روپۍ راکړې ډېرې پیسې غواړي د خدای نه خدای نه ورکوي نو د ده دا خیالي چې لکه چې دعا مې قبوله نه شوه خو دعا قبوله شوې ده. حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دعا د قبلېدو 3 طریقې دي. یوه دا ده چې څه د خدای نه غواړې من او عن حقه شی درکړي خدایه بنګله راکړي نو فورا سبا له درته بنګله میلاو شي خدای ډېرې پیسې راکړي سبا له د ډېرې پیسې میلاو شي دا هم د موږ دې له د دعا قبلېدل وایو دا د دعا د قبلېدلو یو قسم دی. دویم دا ده ته د خدای نه ډېرې پیسې غواړې او بنګلې دې غواړې او خدای په تا دې یو مصیبت فیصله کړې ده په ده داسې مرض به راځي چې د لاس به دلته غوسېږي دا خپه به غوسېږي دا سترګه به غوسېږي یو مصیبت به پرې راځي نو ته خو د خدای نه پیسې غواړې بنګلې غواړې خدای بنګلې او پیسې درنه کړي ستا دعا هغه ته ودرئ مصیبت پې درنه بچ شي ته خفه یې خدایه دعا کوم او نه قبلېږي خدای قبوله کړه مصیبت یې پرې نه دپه کړه په دې ټولې دنیا ستا دا سترګه پیدا کېږي د ټولې دنیا په مقابله کې به تا ته لاس میلاو شي چې لاس دې نه په ټوله دنیا به څه وکړي سترګې دې نه دا ټوله دنیا دې ستا شي نو څه پې. دریم دا دی مصیبت هم راشي څه غواړې هغه هم درنه کړي خو دا دعاګانې درته اخرت ته ذخیره شوي تا ته به لوړې لوړې درجې درکوي. حدیث شریف کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مؤمن بنده خدای جنت ته بوځي او خدای په جنت کې خوټې درجې ورکړي دی به خدای زما عبادتونه خو ډېر کم دا درجې ماله به څه میلاو شي خدای به ورته هغه دعاګانې به ته چې کولې او ژړل به دې څیزونه به دې غوښتل هغه ما نه درکول دلته مې ته ذخیره کولې چې دلته دې درجې اوچتې شي دی به ډېر خفه شي چې خدایه کاش کې یوه دعا مې دنیا کې نه وی قبوله شوې چې ټولې راته دلته ذخیره شوې وي ټولې دعاګانې راته دلته ذخیره وي. دا یاد ساتئ یو دعا کول دی او بل دعا غوښتل دي د چانه دا دواړه مسنونې طریقې دي. یو سړی ځان له دعاګانې کوي دا ډېره غوره خبره ده
او چې د دعا توفیق درکه خدای نو پوه شه چې د قبلېدو دروازې کولاوي دي نا امیده کېږئ به نه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه د خدای نه دعاګانې په داسې حال کې غواړئ چې ستاسو یقیني چې د عرش مالک ته زما دا چغه ورسېده یقین سره کوئ نو هله به قبلېږي دویم دا دی ناامیدي نه ده پکار دریم دا دی چې یو دعا کول دي چې خپله یې کېده ډېره بهترینه خبره ده او دویم د بل چا نه دعا غوښتل دي بل مسلمان ورور ته وایي زما په حق کې لږې دعا کوه دا حدیثو کې ثابت هم دي او زرم قبلیږي حدیث کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اسرع اجابة دعوت غائب لغائب ډېر زر قبلېدونکي د یو غایب مسلمان رور دعا د بل غایب ته مسلمان رور دې دلته نشته ته وایې خدایه پلانکي ته دا انعام ورکړي پلانکي مصیبت ختم کړي بل مسلمان رور له دعا کې نو دا ډېره زر خدای قبلوي دا نه چې سبا له ورته بیا وایي ډېرې دعا مې درته وکړي که هسې د تسلی دپاره ورته ووایي خیر دی تسلی دپاره خو د رښتیاو دعا به ورته کې حدیث کې دي چې مسلمان را پاسېږي او بل مسلمان له دعا کوي نو ملائکې وایي آمین خدایه د ده دعا د پلانکي په حق کې هم قبوله کړي او خدایه دی چې پلانکي دپاره څه غواړي د دې څیز نه ښه شی دله هم ورکړي څومره ګټه شوه تا مسلمان له دعا وکړه او تا ته چا وکړه ملائکې درته وکړه دا ګټه شوه ته مسلمان لکه نو مونږ خو ډېر ګناهګار یو زمونږ دعا به خدای خبر څنګه وي او د ملایکو دعا خو خدای نه رد کوي چې تا له ملایکې دعا کوي نو ځان له پکې پیدا شوه که نه شو نه موږ بل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مکې مکرمې ته عمرې ته ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي قربان عمرې ته زما اجازت دی او ورته وایي اجازت دی او بیا ورته وایي ای وروره په دعاګانو کې مې چرته هیر نه کې امام دعاګانو کې یاد ساته ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر د امتی ته وایي ماله دعا کوه نو مونږ خلکو له ووایي چې مونږ دعا کې یاد ساتئ دا ډېر بهترینه خبره ده غیبانه یو بل ته دعاګانې وکړو دعا خپله طریقه جوړه کړو نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ټول ژوند کې دا زما دپاره یو عظیمه سرمایه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویل چې وروره دعا کې مې چرته هیر نه کړي نو دعا اهم ترین عبادت دی قرآن کریم کې د دې ډېره تذکره شوې ده حدیث شریف کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شپه اخیره شي ثلث اخیر درېیمه حصہ الله تعالی اسمان د دنیا ترا کوزیږي خدای شان سره چې څنګه مناسب دي او خدای आवाज کوي سوي آیا څوک سوال کوونکی شته چې ما نه سوال وکړي زه سوال ومنمه څوک محتاج او فقیر شته چې ما نه څه وغواړي زه ورکمه څوک داسې شته چې د ګناه بخښنه رانه وغواړي او زه ګناه معاف کړمه دا اوازونه کوي تر سحر پورې چې سحر اذان وشي د خدای د طرفه د رحمت د اوازونه کېږي چې هر څوک نو دا چې که ګناه رانه معاف کول غواړي ګناه ورته معاف کړم که څه خیر رانه غواړي چې څه خیر ورکړم که څه احتیاج یې هغه رانه غواړي چې حاجت یې پوره کړم نه دا د دعا د قبلېدو دپاره ډېر بهترین وخت دی مونږ او تاسو د دې اهتمام وکړو د ځان دپاره د خیر د دنیا او د آخرت خیر د مسلمان امت دپاره د مسلمانانو دپاره د خپلو متعلقینو دپاره د خیر دعاګانې وکړو الله تعالی به په مونږ او تاسو باندې رحم وکړي الله تعالی به زمونږ ژوند ښایسته کړي الله به رانه راضي شي آخرت به هم ښایسته شي الله تعالی دې ما او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي درود شریف ووایه اللهم صل